السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو دا ویډیو چې کومه تاسو ګورئ دا یو هلک دی او په سوشل میډیا باندې په یو محفل کې ناست دی چې هغه محفل چې و هغه د موسیقۍ محفل و. دی تاسو کتی شئ دا وخت تاسو ته وګورئ چې دی دا رقص کوي د مونځ سره کوي، یعنی داسې ښکار لکه دی چې مونځ کوي خو دی په دې مانځه کې ډانس کوي. نو زه خو دا حیران یم چې یاره مونږ دومره کمزوري شو، مسلمانان دومره حد ته ورسېدل چې اوس هر څه پاتې شو، په یو بل پسې کنزل ویل پاتې شول، په یو بل تنقید پاتې شو، بدې ردې ویل پاتې شول، هر څه پاتې شو. اوس دې له خبره راغله چیرې اوس زه ډانس کوم او هغه زه څه کوم چې الله اکبر او د مونځ سره نعوذ بالله د مونځ بې حرمتې کوم او هغه عمل هغه عبادت چې په هغې کې به په قبر کې به د ټول نه اولنی تپوس چې دی هغه مطلب د مانځه کېږي، په محشر کې به اولنی حساب کتاب د مانځه کېږي. مونږ مسلمانان دومره کمزوري شو، دا دین چې مونږ ته میلاو شوی آیا دا مونږ ته داسې هسې میلاو شوی دی؟ د دې دپاره زمونږ پیغمبرانو، زمونږ صحابه کرامو د دې دپاره هغو څومره سختې تېرې کړي دي، هغو څومره محنت کړی د دې دپاره. او زما یو مسلمان رور نن راپاسي او څه کوم زه ډانس کوم او هغه څه کوم نیت تړم او مونځ کوم او د مونځ بې حرمتې کوم. زه خو بالکل د دې شدید مذمت کوم. دا وخت چې څومره هم مونږ خلک ګوري راوځئ د ده خلاف باقاعده احتجاج وکئ چې دته سختترین او بدترینه سزا میلاو شي. یا دا مونږ دومره کمزوري شو، زمونږ دا دین اوس دومره کمزوري شو چې اوس یو کس راپاسي او هغه وایي چې زه مسلمان یم، هغه یې مسلمان د مسلمانې کورنۍ سره تعلق ساتي او هغه بیا څه کوي د مانځه بې حرمتې کوي. دا دومره سپک دین شو. دا هغه دین دی، هغه دین چې دا زمونږ د نبی علیه السلام چې مونږ یې اخرنی پیغمبر منو چې د هغه نه پس به بل پیغمبر نه راځي، دا د هغه دین دی. دا مونږ ته ډېر په مشکله را رسېدلی دی. بهرحال څه خبرونه مخې ته راغلي دي چې یاره وزیر اعلی پنجاب چې کوم دی سردار عثمان بزداد صاحب چې هغه په دې باندې نوټس اخیستی دی او د مظفرګړ نه ګرفتار شوی دی. خو بیا هغه خبره ده، بیا به راشي بس وایي به چې زه نه پوهېدم، زه په نشه کې وم، مختلف خبرې به کوي چې یاره زه پوه شوی نه یم. او بیا خو زمونږ ماشاءالله عدالتي نظام هم هغه تاسو ته پته ده، تاسو په دې باندې پوهیئ چې څومره سټریکټ دی. بیا به راوځي بهر به ګرځي، سبا له به یو بل کس راپاسي، زمونږ د دین به داسې یو بله برخه یي چې د هغې به بېعزتي وکړي، بې حرمتي به یې وکړي. مونږ به دې ته دغسې ناست یو ګورو به ورته. زه په دې کې خصوصي او خبره کومه وکلا حضراتو ته چې برای مهرباني تاسو د ده د کیس نه مکمل انکاري شئ، د ده دا کیس اډو اخلی مه، د سره دا کیس وان اخلی، پرېږدئ چې دی جیل ته لاړ شي او دی په دې جیل کې هم رسوا شي او په جیل کې خدای پاک وله سمه سزا ورکړي. وکلا حضراتو ته زما دا درخواست دی، دا واورئ چې د ده د دې کیس نه تاسو انکاري شئ، د پولیسو گرفتار کړی دی، عدالت به ده ته سزا اورئ، خو برای مهرباني چې د ده په دې کیس کې د سره تاسو ډوزئ مه، د ده چې دا کمې پیسې تاسو ته میلاویږي دا به د الله پاک د بل طرفه درکړي. نو زه بیا دا ویمه د ده نه مونږ بالکل مذمت کوو چې څومره مسلمانان دي او زما په خیال چې په چا کې ایمان یي که نه او هغه ځان ته مسلمان وایي او هغه ځان ته د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم امتي ځان ته وایي، نو هغه به خامخا د دې کار د ده د دې بد عمل به ورته زه وایم چې ده چې دا کوم حرکت کړی دی د دې به شدید مذمت کوي. سبا له به ډېر خلک راپاسي، څوک به څه کوي، مختلف زمونږ دین آلریډي خلک لګیا دی، مختلف خلک پکې لګیا دی، مونږ خرابول غواړي، مونږ مسلمانان د یو بل په منځ کې چې دی تضاد پیدا کول غواړي دغه خلک.
برای مهرباني داسې قسمه حالات چې مخې ته راځي راوځئ په دې باندې حکومت ته چې دی احتجاج ریکارډ کوئ. زه د خپل طرفه چې څومره هم اعلی چارواکي دي حکومتي چارواکي دي چې یاره دله دې ډېر بدترینه چې داسې سزا وله ورکړي چې آینده دپاره څوک داسې کوشش ونه کړي او چې دا د بل دپاره یو سبب داسې جوړ شي چې بیا څوک زموږ د دین بې حرمتي نه کوي. نو دا یو څو خبرې وې ما دا ګڼل غوښتل چې یاره زموږ د کتونکو سره یې مونږ شریکې کړو. تاسو هم مونږ له خپله رای راکئ او انشاءالله چې څه هم د ده خلاف راځي او څه هم زموږ نه کېږي زموږ چې څومره د میډیا ټیم دی زموږ چې څومره صحافیان ملګري دي مونږ به د دوی خلاف باقاعده په احتجاج کې حصه اخلو او د دې هلک خلاف اواز بچوتو چې ده ته غټه نه غټه سزا میلاو شي. ډېره شکریه. د الله په امان.